ما چې کم خوند او مزه د ظاهر او د باطن ستاسو په صحبت او په مینه کې لیدلې دا ما ته په بل چا کې نه ملاویږي. نو دا الله محبوبه زه په خوشحالۍ باندې تاسو سره ایسارېږم. زه چې د خپل پلار او د تره سره نظم نو هغه پلار او ترې ورته ووي چې ای زید تا دپاره ویل او هلاکت دی چې ته عبودیت غلامي خوښې او ازادي چې دی هغه پرېږدې او د پلار او د تره په مقابله کې نبي علیه السلام ته ترجیح ورکې. نو هغوی هم داسې لاړه او زید رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام سره پاتې شو. دا ډېره لویه قرباني ده چې څوک چې ورکړي. هغه زید رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام خپل متبنا ګرځولی او په زوی باندې نیولی و هغه په میدان د موتا کې را پریوځي او شهید کېږي. نبی کریم علیه السلام مبارک په مدینه منورې نه جنازه کې ځکه د الله پیغمبر دی. پیغمبر ته قرب او بعد یو شی وي لرې او نږدې د هغه دپاره نه وي. که لرې وي هم هغه ته نږدې وي او که نږدې وي هخواس هم نږدې وي. دې وجې نه زمونږ حنفي مذهب دا دی چې غایبانه جنازه نه کیږي. چې سړی کراچۍ کې پروت وي او ته پې د پېښور جناب پارک نه جنازه کې دا جنازه نه کیږي. سړی پېښور کې دی او کراچۍ کې پې غایبانه جنازه کوي دا نه کیږي. اوس چې نبی علیه السلام کړی چې هغه په موتا میدان کې او د مبارک په مدینه منوره کې نو دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیات هغوی ته قرب او بعد یو شی و هغوی کولی شو خو مونږ نه شو کولی. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې مړی حاضر نه وي نو دغه جنازه نه کیږي. او زید رضی الله تعالی عنہ باندې نبی علیہ السلام جنازه کوي. فصلى علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودعا له وقال استغفروا له. د جنازې منظم په وکړ په خپله هم ورله دعا د مغفرت غوښته او صحابه کرامو ته یې فرمیل تاسې هم ورله د مغفرت دعا وغواړئ. نو ګورئ چې کله عقائد و جهان صلی الله علیه وسلم مبارکم ورله دعا غواړي او صحابه کرامو ته فرمایي تاسې هم ورله د مغفرت دعا غواړئ. نو زید رضی الله تعالی عنہ خو هغه هستي ده چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ملاو او د الله د رضامندۍ سرټیفیکیټ هم ورته ملاو او د محبوب علیه السلام مبارک د برکت هغه په دنیا کې جنتی دی او بیا هم ورله د مغفرت دعا غواړي او صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسې هم ورله د مغفرت دعا غواړئ. نو ګورئ د بخلي شوي د پاره د بخنې دعا دا حاصل د تحصیل دی مند. اوس د دې غرض او مقصد څه دی؟ غرض او مقصد دا دی چې ټیک د چې هغه بخلی شوی دی هغه جنتی دی لیکن د بخلی شوي انسان د پاره چې ته د مغفرت دعا غواړي او هغه الله بخلی دی نو ستا دعا نه ضایع کوي د هغې په ځای ورله الله په جنت کې درجه او مرتبه اوچتوي. په خبره ورسېد. بیا حضور علیه السلام منبر ته جلوه افروز او د هغې نه پس چې دی صحابه کرامو ته حال بیانول شروع کړ. هغه د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ نه رستو زما د تره زوی جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ هغه نشان په لاس کې واغستو هغه سپه سالار شو هغه د جنگ ته روان شو هغه ډېر کفار د تیغه تیر کړ. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایي هغه د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ خې لاس مبارک شهید شو کټ شو. هغه د نشانې په ګس لاس مبارک کې ونیو هغه د ګس لاس مبارک هم کټ شو. هغه د سینې سره نشان په منډو لاسونو باندې کلک ونیو هغه د ولګېد هغه د شهید شو.
انا لله و انا الیہ راجعون. لږ سات لا تیر نه دی چې نبی علیہ السلام بره ګوري وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د سلام جواب یو صحابه کرام عرض کی قربان مونږ خو سلام نه دی ورې چا در باندې سلام واچو. وی دا د رحمت فرشتو جعفر رضی الله تعالی عنہ علیین ته روان کړي زمونږ په مجلس تیرېدو سلام را باندې واچ. ما ځکه جواب ورک په میدان د موتا کې شهید شوی نبی علیہ السلام خدای تشریف راوړو فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودعا له وقال استغفروا له. اوس د جنازي منځ په د باندې هم کوي د مغفرت دعا هم ورله غواړي. صحابه کرامو ته فرمایي تاسې هم ورله دعا غواړئ. بیا منبر ته جلوه افروز کیږي صحابه کرامو ته حال بیانوي د الله د محبوب د نظر طاقت ته وګورئ د هغه علم ته وګورئ. ناس په منبر باندې او موتا میدان د نبی علیہ السلام د مدینې نه څومره لرې دی او دا غزي حالات ورته بیانوي. اے زما صحابه کرامو جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ په میدان د موتا کې 3 ورځې شي چې ډوډۍ نه ده خوړلې. د 3 ورځو نهار دی په خیمه کې ناس. هغه د یو صحابي ورلا مختصره غوندې ډوډۍ روړه ای ورته خیمه کې کېښوده. هغه د لومبۍ نوړۍ اوچته کا خولې ته یې نږدې کا اواز پیو شو جعفر رضی الله عنه شهید شي. هغه نوړۍ لا خوله کې نه ده اچولې واپس یې تالي کې کېښ. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایي هغه دی نهر نهور میدان د جنگ ته روان شو. هغه دی نشان لاس کې ونیو هغه دی جنگ شروع که هغه دی ډېر کفار د تیغه تیر که هغه دی په خپله باندې ولګېد شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. نهر نهور د جنت د حورانو غیږې ته لاړ. حضور علیہ السلام منبر نه بیا ښکته تشریف راوړي د جنازې مونځ ورباندې کوي دعا ورله غواړي. صحابه کرامو ته ارشاد فرمایي د مغفرت دعا ورله وغواړئ. غرض دا دی چې یو د الله د محبوب هغه علم غیب عطایي چې الله ورله ورکړی د سترګو مبارکو طاقت ته وګورئ چې دا مسجد نبوي د 4 دیوارۍ او د منبر شریف نه د موتا میدان وینو د هغې حالات بیانوي او باقاعده نوم اخلي چې فلانې لاړو فلانې لاړو فلانې لاړو. کله چې د هغې نه پس بیا منبر ته جلوه افروز نو حضور علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمیل هغه د سیف الله سپه سالار شو. صحابه کرامو یو بل ته وکاته چې 3000 کسان یې لېږلي خو په دې 3000 کسانو کې سیف الله نومي صحابي څوک نه و. دا سیف الله څوک حیران پاتې شو. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیف الله شان بیانوي صحابه کرامو ته. هغه دی جنگ شروع که هغه دی دومره دومره کفار مردار که هغه دی جنگ وګټه او یقین وساتئ چې د صرف ځان له 1500 کسان بیل که او ورته وی زما په خپل ایمان باندې دومره اعتماد دی چې کوم ایمان ما په محبوب علیہ السلام او په الله راوړی دی چې زه به ستاسو په 500 کسانو باندې دا جنگ ګټم. 500 کسان د میدان نه بهر ورته وی 100 کسان ما سره لاړ شي موږ به جنگ شروع. یو 10 منټه پس به د 100 کسانو نه 100 کسان نور دا به پاسونو باندې سواره په تیزۍ سره راځي دوړي بالوځي ګرمې ګرمې نارې د نارې تکبیر به وایي کافران به وی جوړ دی پسې نوې مدد راغ.
دی بم راشي مونږ سره به شامل شي جنگ به شروع 10 منټه پس به د 300 کسان رسل کسان نور را روان شي دې ته حکمت عملی د جنگ وای تاسو به چې دی بیا دغسې دوړي بالو زوئ او چغې به وهئ او را روان به یې مونږ سره به شامل شئ کفار به وي نور مدد هم ورله راغی 10 منټه پس به نور 100 کسان د 200 کسانو نه رابیل شي په دې طریقه به راځئ مونږ سره به ودرېږي جنګ به شروع کوئ یره خو لږ وخت لا تېر نه و چې جنګ یې وګټه کافران څه مردار شو څه لاړ وتښتېده او میدان د جنگ فتح شو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي هغه د سیف الله جنگ وګټه هغه دی را روان شي خو د موتا د میدان یو عجیبه منظر دا حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ولر سیف الله لقب ورک خو یو شاعر ډیر ښه منظر پیش کړي وی کله چې د موتا په میدان کې خالد بن ولید رضی الله عنه جنگ شروع کړ نو وی چغې کړې خالد چې د عربو نامور یما او زه په دوه رنګ د مدینې د پیغمبر یما ایخي مې بجلی د الهي په اندامونو کې باز یې مرالوی د محمد په مادرونو کې نن خله مرګز د کافرانو په دامونو کې توری لوبوم په کلو کې دلاور یما زه په دوه رنګ د مدینې د پیغمبر یم سبحان الله وی راغله د پاسه په خندا کې جبرائیل شلو یا خالد الله سنی سستړی اسرائیل شلو جوړ د نباتی وینو موتا کې رو دینیل شلو زم رازم رسول ته د الله نه مقرر یما زه په دوه رنګ د مدینې د پیغمبر یم سبحان الله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي هغه دی سیف الله فتح من د مدینې منورې په طرف را روان شو کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه صحابه کرام واپس رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې صحابه کرامو سره د استقبال لپاره وروت کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه را نږدې شو نبی علیہ السلام و تلاسون مبارک کلو کہ مرحبا مرحبا اے خالد بن ولید سے پخیر رالی اگر آگے دا نبی اسلام پغیگا کی دا محبت سرو لگاو صحابہ کرام یو بل توقع چی دا سیف اللہ یاد کردی واخو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نو گو رئی زما دا خبر نچوڑ داو چی آغا ہستی چی آغی تا دا جنت زیر دنیا کے ملاو دا الله د رضامندۍ سرټیفیکیټ ورته ملاو الله په دنیا کې هغه د محبوب د خاطره بخلیو او هغه د ایمان داسې نمونه وي چې د خلکو د پاره د ایمان معیارو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا داغي ایمان د نور خلکو د پاره ماډل د نمونه ده چې کدی خلکو داس ایمان وروړو لکه صحابه کرام تاسو چې راوړې دي هدایت به بیامو نو هغه د ایمان معیار صحابه کرام داغي د پاره نبی علیہ السلام نه مغفرت دعا غواړي او داغي نه برګزیده هستی چې ما تاسو تمخ کی وی چې نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام د الله په حضور کې دعاګانې کړې دي قرآن بیان کړی دي چې یو او فرمایل چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب او بل نوح علیہ السلام فرمایل چې رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات د خپل ځان د پاره دعا غواړي حالان کې هغه معصوم دی په عصمت د انبیاء باندې زمونږ ایمان دی چې د اعلان نبوت نه وړاندې مغه ګناه نه کیږي د اعلان نبوت نه پسم ته ګناه نه کیږي نه صغیره او نه کبیره او هغه د عصمت خاوندانم الله ته وی الله ما مبخا او زما مور پلار مبخا او مؤمنان مسلمانان نارینو زنانه مبخا نو د ځان د پاره د مغفرت دعا ولی غواړي هی ته پته ده چې د پیغمبر دعا نه رد کیږي اگر چې زه بخلی شوی یم
لیکن په دې دعا سره به زما مرتبه نورم عالی شي، زما درجې به نورم بلند شي. نو الله تعالی جل جلاله په دعاګانو باندې چې څوک هم بخلي وي د هغې درجې پې باندې اوچتوي. الله دې مونږ وبخي او بیا دې الله زمونږ هم درجې اوچتې کړي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم علیه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.